السلام علیکم. د مخکې ورځو کې به تاسو اورېدلي چې مولانا خانزیب شهید شو. الله دې د دوی شهادت قبول کړي او الله تعالی ورته الله په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. بس په ګاډي کې روان و او له پاسه نه پې فایرنګ وشو او شهید شو. ټول نه خو به مخکې موږ لاول راځو د شهادت مرتبې پسې چې شهادت د اسلام کې د شهادت څه مرتبه ده. د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ قول دی وایي چې که ته د ژوند اختتام په مرګ کوې که نه نو تا دپاره شهادت یو بیسټ چوایس دی او بیسټ آپشن دی تا دپاره چې ته شهادت ته رابله شي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی وایي په جنت کې به یو مومن مسلمان د دې څیز سخته تمه کوي چې زه دې بار بار شهید کړی شم او زه لکه زه دنیا ته لاړ شم او زه دې بار بار شهید کړی شم. یو مومن انسان به د دې جنت کې سخته تمنا لري. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم ارشاد مبارک دی چې د چا په زړه کې د ګورئ چې مطلب چې چا په زړه کې تمنا یا خواهش دا یا خواهش نه چې زه مطلب ماته د شهادت مرګ میلاو نشي لکه دا خواهش دی هغه تمنا سر نه زړه کې نه او تر دې چې د منته مرګ راشي نو ته داسې شو لکه یو منافق سړی چې مړ شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم د حدیث الفاظ دي وایي چې یو سړی مطلب د شهادت تمنا ساتي او د شهادت خواهشمندي او حتی چې دې ته پورې ورسي چې د منته خپل په مرګ مړ شي لکه نو الله پاک دله د عظیم مرتبه ورکړي. خو چې د خاص الله رضا یې ګوري هغه شهادت مرتبه ور الله ورکړي. خو چې د الله په رضا یې قیامت ورځ به الله پاک د دې تاسو نوم تپوس وکړي یو شهید سړي نه چې مطلب ته څه دپاره شهید شوی وي مطلب شهادت ستا نو قبول شي لکه ته څه څه دپاره ته ځان وژلی ته چې وزه شهید شم ته څه دا به الله ما ستا رضا لپاره نه ته داسې نه دی جهنم. خو چې د خاص الله رضا لپاره نو خبره دې ځای کې راولم د مولانا خانزیب پسې لکه په دې شمالي علاقو کې په خاص PPK کې پر شمالي علاقو کې د شر فساد د وینه دا فسادونه لږ زیات شي نو دلته بیا خلق راپاسي د دې خلاف ریلیز احتجاجونه کوي او په دغه ریلیز او په احتجاجونو کې یو د اواز د امن اواز پورته کوونکی مولانا خانزیب هم چې هغه د امن اواز پورته کو او د امن په برکت باندې د امن په وجه چې کوم دی هغه شهید کړلی شو. اوس به موږ راځو دې خبرې ته چې کوم د امن چې دی خو مطلب امن کې شهید شو دا خو د الله رضا نه شو. آیا دا چې کوم د شهادت مرتبه الله پاک ورکړه. ګوره اول خبره کوو د امن بارے کې چې امن موږ له پېژندل دي. امن چې کوم دی که نه اسلام چې کوم دی دا ټول د امن نه دی. یعنی مطلب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي که نه تاسو که یو بل کې مینه راولئ یو بل کې تاسو هغه پر مؤمن نشي جوړلی څو پر تاسو یو بل کې مینه نه وی راوستي په یو بل کې مینه نه عام کړي نو یو بل کې مینه راوړئ تاسو به مؤمن شئ او تاسو هغې پورې مطلب جنت ته نشي داخلې څو پر مؤمن نه چې مؤمن انسان نه جوړ شي نو مؤمن او مینه به څنګه راځي یو سړي کې چې کله مؤمن کېږي یو سړی نو هغه په امن مؤمن کېږي په سلامتیا باندې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي تاسو چې کله په یو ټولګي کې ناست نو تاسو سلامونه وایئ سلام کو عام کو دا خبره خو به تاسو اورېدي چې مطلب سلام کوئ نو سلام سره دومره کېږي چې مینه زیاتېږي او امن دې جوړېږي. نو اسلام چې کوم دی که نه دا دی امن لکه دا ټول اسلام ټکي معنی چې کوم د هغه امن دی سلامتیا ده زه په تا دې سلامت شي په تا دې سلامت شي دا ټول چې کوم دی د امن کې راځي. نو پس ته چې په هغه ځای کې یو سړی د امن خلاف امن اواز پورته کوي او امن غواړي هغه داسې کوي لکه چې دا الله پاک رضا کې یو اسلام پیلاوي لکه د یو اسلام کارکوونکی ورته زه ویلی شم. نو امن چې کوم دی دا دی د اسلام دا د اسلام ټکي دی لکه امن سلامتیا عام کوي. خو موږ له څه کول دي موږ له امن پېژندل دي. ګورئ داسې امن نه هر سړی ګورئ تاسو دا خبره ده که نه چې هر سړی چې کوم دی هغه دا وایي چې دا مخالف چې کوم دی دا ظالم دی زه خو امن پرست یم. لکه تاسو له ښه مثال زه راکړم نن سبا د مخکې ورځو کې ډونالډ ټرمپ چې کوم دی هغه وایي ما ته نوبل پیس پرایز میلاو شي او حالانکې څومره شر فساد USA دی که نه او هغه څه وایي ما ته نوبل پیس پرایز میلاو شي ځکه زه خو امن دغه یم امن داغي یم او مخکې مخالف چې دی هغه ما سره امن پرسته دي. حالانکې خو ډونالډ ټرمپ خو موږ ډېر ښه پېژنو که نه تاسو هم پېژنئ چې هغه د نوبل پرایز پاس حقدار دی. نو موږ اول امن پېژندل دي لکه زموږ کې دا څه که نه چې موږ کې 90% خلک داسې چې هغوی د قرآن لوست نه ده کړي هغوی د قرآن لوست نه محرومه دي پاتې شوي دي نو هغو امن پېژندلی نه شي لکه خو دغه وایي چې کوم د مخالف چې کوم دی دا چې ظلم کوي زیاتې کوي زه خو امن غواړم لهذا زه د امن پرسته یم ژوند پرسته سړی یم. موږ له اول امن پېژندلی دي بیا به امن دپاره چې موږ کار کوو نو بیا پس ته به موږ صحیح شهادت مرتبه الله موږ له راکوي او یو عظیمه مرتبه موږ له الله پاک راکوي. او شهادت چې کوم ده دا ډېره لوی عظیمه مرتبه لکه تاسو ته چې ما څنګه وویل که مفتي صاحب شهید شو نو دله به زه د شهید ټکې ورکړم ځکه ده د امن په باره کې کار کوو چې امن یې غوښته موږ پښتانه امن غواړو موږ د جنګ او شر فساد خو دا خو داسې و چې مطلب دی سلام مطلب یو مینه جوړوله ځان دپاره او سلام لکه یو مینه ځان دپاره جوړوله نو امن یې غوښته که نه او امن په لارې کې شهید شو. که اوس
یو بل سړی دی هغه غلی ناست هغه نه دی شهید شوی خو دا مفتي صاحب شهید شوی لہٰذا دا په ډېرې عظیمه مرتبه باندې مفتي صاحب چې کوم دی هغه شهید شوی دی الله تعالی دې ورته قبر د نور نه ډک کړي الله تعالی دې ولا درجات بلند کړي الله تعالی دې ولا په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي وما علینا الا البلاغ جزاکم الله خیر